نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف الله رب العالمین د انسان یو کمزوري او د هغه علاج بیانوي. ان الانسان خلق هلوعا، یقینا انسان غبرو او بیا وسلې پیدا کړه شو ده په طبیعت کې غبرهټ پروت. اذا مسه الشر جزوعا، کله چې څه تکلیف مصیبت وته ورسیږي نو ډېر جزع فزع کوي، عینه تور کوي. واذا مسه الخير منوعا، کله چې څه خیر وته ورسیږي نو بیا بخیل جوړ کی، خپل ځان دی الله رب العالمین ورکړي شوی نعمتونه خلکو باندې ورونی. انسان کې غبرهټ او کمزوري حوصله انسان د پاره ډیره نقصانی ده، خاص کر د انسان عملی قوت لپاره. لکه څنګه غصې دی وجنه د انسان نیم عقل پردي کوي، داسې د انسان غبرهټ دی وجنه استعداد او صلاحیت نیم په پردي کوي، سړی کار نشي کولای. یو سړی ته د نیک عمل فضیلت معلوم شي، د المنزه مثلا صلات تسبیح دومره غټ فضیلت ده، د زړه کې اراده پیدا شي چې ما صلات تسبیح وکړم، خو سره خپل کمزوري ارشګه شي 60 منټه وسنګ سړی په المنزه کې داري غبراو شي، هغه غبرهټ دی وجنه د المنزه نشي کولای. د صدقې فضیلت وارد چې سړی الله رب العالمین په لاره کې خرج کړي نو الله رب العالمین دومره اجر او ثواب ورکړي. دویم طرف ته خپل هغه طبيعي کمزوري ارشګه شي چې ته خپل پیسو کې مال ورکړي، به ته خپل څه کوي، ته پیسې کامیش هغه غبرهټ دی وجنه دا صدقه نشي لري کول. کله الله رب العالمین تکوینی تور باندې وا مشکل پیدا وکړي، لارې مرشي، ملګری لاړ شي، مال ته توان ورسیږي، غټ تکلیف راغلو، هغه ځای کې دا بیا وسلی شي، دا به وسته کیږي. ما خو د ژوندۍ تیرولو دغه وا اسراوه مال او دولت خو مت فلور غټلو یا د عملګرو خو مت اصلا کی مشکل کې کار راکول، دا به څه کیږي، حوصله یو ورزيږي. غبرهټ او به حوصله کېدل بنیادی وجه دی دا وی چې یو خو انسان د الله رب العالمین په ذات باندې اعتماد نه، او دویم د انسان په زړه کې په مخلوق خدا باندې رحم نه. دغه دوا صفاتونه سړي په زړه کې چې نوي نو هغه غبروي، هغه به حوصله وي. الله رب العالمین دغه علاج بیانوي، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. انسان غبرو ده خو هغه انسان نه چې هغه المسکون کوي او المنز باندې دوام کوي. همیشه د پوره المنز کول د انسان زړه کې قوت پیدا کوي، حوصله پیدا کوي. او دویم والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، چې دغه په عملونو کې دی هغه چې هغه سوال کوون کوي یا حاجتمند وي سوال نه کوي، دغه دو په مال کې حق وي، مالی حق ادا کوي. نو مالی حق ادا کول د رحم نه پیدا کیږي. او د المنزه غټه फायदा د الله رب العالمین معرفت، د الله رب العالمین صفات او پیژندګلي او د الله رب العالمین عظمت په دل کې اصلا دا د المنزه غټه फायदा. چې د کوم چې د الله رب العالمین په ذات او صفات باندې اعتماد وي هغه غبرو کیږي نه. غبرهټ او به حوصله کېدل خپل ځان ته نقصان ورکول دي. الله رب العالمین انسان ضایع کوي قطعا نه. الله رب العالمین په دې کائنات کې انسان د پاره داسې ماحول جوړوي چې انسان موته نږدې شي. دی وجنه الله رب العالمین دنیا کې انسان نه مختلف شیونه خولي، چا زړه لار سره رشتو سره لګیدلې، دومره زیات لګیدلې چې الله رب العالمین نه غفل کړي. الله رب العالمین رشتہ پرې کې ټاک سړا مړ شي. دې کې د الله رب العالمین غرض دا وي چې د غسړی تندزا ولګي چې د مو اصل اسرا او د مو اصل سهاره بل ځای کې دا سری او دا سهاره ټول ختمېدون کې یو وارث خاصه ختمېدون کې، خو الله رب العالمین مخکې ختمونی کې د انسان د مرګ نه مخکې موتر نږدې شي، لارې مړ شي. الله رب العالمین سره ځان ته نږدې کول غواړي. مال سره سړي زړه لګیدل هغه ټول اعتماد په مال باندې چې کله پیسې شته دي نو ټول کورونه دي جوړیږي. الله رب العالمین एकदम هغه مال ضایع کی، ټول مال ختم. نو چې کوم سړی به حوصله نه وي غبرو نه وي د ټیم کې هغه دغه مشکل نه و फायदा خوري.
سوچ کوي جایزه خولي مو مال لاړو د نه بعد به څه کیږي مخکې الله رب العالمین ز ستلم اوس مو الله رب العالمین ساتي امام ابو حنیفه رحم الله متعلق وقیار سي غټ تاجر وخپل باندې داس کې مشغول و د خلکو ته تعلیم ورکول یو کس راغلو ته چې صاحب تاسو چې کوم بهري جواز و د کپړو والا د غټ جواز ډېر قیمتي مال ورکو هغه جواز غرق نو امام ابو حنیفه رحم الله تاسنان دي سر ټیټ کوي چې الحمدلله تاسنان د ټایم تیر شو اکاس بیا راغله صاحب تاسو چې کوم جواز خبره شای او غیبل شو نه تاسو جواز غرق شو نه دغه باج امام صاحب بیا درته وکړو چې الحمدلله شاګردان نه تاسو کو چې کله جواز غرق شو بیا ته الحمدلله ویلو چې کله به جواز بچت شو بیا الحمدلله ویلو دا څه واجب امام صاحب هغه ته جواب کې فرمایلو چې کله مو ته سړي خبر راړو چې ته جواز په وبو کې ډوب شو مخبل زړه ته وکړ چې آیا د جواز ډوبېدل نه بعد د تو زړه څه کیفیت ده ته څومره په به حوصله څومره غبرهټ کې ما زړه مطمئنو ځکه چې ما ته دې خبره یقینو چې کله ما جواز چلیږي مو ته الله رب العالمین رزق راکوي او کله ما جواز نه چلیږي مو ته الله رزق راکوي نو بالکل د ما په زړه کې څه تغیر نه راغلو ما شکریا وسله چې الحمدلله بیا چې کله ما جواز بچت شو نو بیا مې زړه ته وکړو نو ما په زړه کې بیا څه ګردانه شو پیدا و چې کني اوس ما زړه په جواز سره ولګي بیا مې الحمدلله شکرې په تور باندې وای نو الله رب العالمین د خلقونه د شیونه نمبر په نمبر خولي چا مینی کې چا سره دومره زیات خپل زړه لګولې چې هغه دا برداشت کول نه شي سره مونږ بیل شي الله رب العالمین تکوینی تور باندې داسې وا فضا جوړه کې چې وخت په ماس سره جدای راشي الله رب العالمین دې پوره کوي چې انسان مو ته نږدې شي کټول دنیا دی وسړي به عزت کولو کې چې دا سړی به عزت کې جام شي نو چې الله خوښ نه وي د دنیا سړی به عزت کول نه شي او کله غټول دنیا په ځای شي او دی وسړي عزت من کول وغړي او الله رب العالمین دغه عزت نه وي خوښ نو څوک چاته عزت نشي کول الله رب العالمین نه علاوه په دې کائنات کې نڅ کیږي او دی الله رب العالمین نه علاوه نه په دې کائنات کې تشته د کائنات ټول تش ډولکا کچا سره قدرت ده دی الله رب العالمین دی قدرت استفاده ده کچا سره علم ده دی الله رب العالمین دی علم شغلې دي کچا سره منصب ده کچا سره عزت ده الحمدلله ټول تعریفونه الله رب العالمین ده انسان او انسان نه علاوه نور مخلوقات دوی هیڅ شي نشته ټول دی الله رب العالمین ورکړي شي نو الله رب العالمین باندې اعتماد پیدا شي غبرهټ او د به حوصله کېدلونه سره لري نو انسان به مخ باندې ترقی کوي یو ځای کې هم انسان ته غبراو کېدل نه دی پکار خو د انسان مال ضایع شي د انسان نور نقصان وشي یا انسان ته تکلیف ورسیږي انسان ته تکلیف خو مخ ورسیږي خو به حوصله کېدل او غبراو کېدل دا د انسان لپاره نقصان دی اللهم صل الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين